پرون هغه ودرېږي او بیان ورکوي چې دا ملک په درېو حصو کې تقسیمېږي. پرون هغه ودرېږي او بیان ورکوي چې د پاکستان فوج به تقسیمېږي. او بیا سوچ دې ته وکړې چې دغه بیانونه ورکوي او خدای شته که څوک ته تپوس هم وکړي. که زه دا خبره وکړم یا خدای مګر زما پلار دا خبره وکړي یا زما نیکه دا خبره کړې م نه وه، باچا خان دا خبره کړې م نه وه، خو موږ به عمر قید جیلونه او سختو ته مخامخ کېږو. خو چې یو لاډ لا دا خبره وکړي نو هغه دپاره نه عمر قید شته او نه جیل شته او نه سخت شته. نو زه د پښتنو نه تپوس کوم چې پښتنو ستاسو زمونږ یو پښتون ممبر د قومي اسمبلی د وزیرستان چې علي وزیر نوم یې و او هغه خپله ممبري په اسمبلی کې کمه او په جیل کې زیاته تېره کړه، د هغه څه ګناه وه؟ که چېرې هغه ګناه دا وه چې هغه د ادارو باره کې خبرې کړې دي، په دغې ګناه کې هغه سزاوار شوی دی، نو بیا موږ دا تمه لرو چې که بل څوک دا خبره کوي هغه سره د هغه عمل وشي. موږ دا مطالبه کوو چې نیازي د پارلمان ته پیش کړی شي، چې عدلیه د نیازي راوغواړي او هغه نه دا تپوس وکړي چې ستا د دې بیان مطلب څه دی او ورسره یې تړلې خبره هغې خلکو له څوک چې د نیازي په شا نن هم ولاړ دي. اول خو د تقسیم خبرې کوی ما، موږ د باچا خان پیروکار یو، موږ چرې د تقسیم خبرې نه دي کړې. موږ د هندوستان د تقسیم خلافونو پاتې دا وړوکې ملک ته چې دام تقسیم شي پاتې به پکې څه شي. خو که چرې تاسو دا خبرې کوئ او د خلکو مغزو ته د تقسیم خبره ورچوئ نو بیا یاد ساتئ، بیا نیازي صاحب بیا به د تقسیم فیصله ته نه کوې. بیا زه د پنجاب هغې استعمار ته م ویم مه کوئ دا خبرې، دا د ملک دپاره ښې نه دي. خو که نه بیا یې م کوئ نو ستاسو په خوښه به بیا دا نه کېږي. بیا قام ښه پویه دی، عوام په هره خبره پوهېږي، بیا به رو انقلاب ته جوړېږي او فیصلې به بیا استعمار نه کوي، فیصلې به بیا مظلوم عوام کوي. ظالمانو دې وخت پورې فیصلې وکړي د هغې خلاف کو انقلاب راځي نو هغه انقلاب کې بیا ظالم فیصله نشي کولی، بیا به مظلوم عوام فیصله کوي چې د پاکستان به څه مستقبل